الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل درود شریف ہوا ہے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء کرام او دغه لوی اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو د سو کالونا مسلسل زدل ترازما او د گران قدر محترم رور جناب مولانا قاری فواد علی صاحب حفظه الله د خدماتو نه چې کم ماشومان فارغ شوي دي د هغه وړو موږ دستاربندي کوو نن هم یو وارې بیا دغه جامع مسجد ته مدرسې نوم یې باب رحمت مسجد باب رحمت باب الرحمت مسجد باب الرحمت پاغې کې چې کم درس دی او د هغې ټول خدمت زموږ محترم رور جناب مولانا قاری مفتی فواد علی صاحب حفظه الله کوي چې سخت کال د هغې نه 42 ماشومان فارغ شو په هغې کې 15 کسان حافظانو څه پکې د ترجمې نه فارغ شوي دي او څه د ناظرې نه او یو څو ماشومان جنکۍ بچی هم پکې فارغ شوي دي زمانونو دا د خدای کرم دی د الله فضل دی او ستاسو په د علاقه او په دې کلي د خدای رحمت دی علماونه الله په هر میدان کې د دین کار دی او چې کوم عالم لږ محنت شروع کړي الله هغه سره خپل ذاتي مدد کوي بیا زه دې علماو ته ویم تاسو خپل کار شروع کړئ تاسو خپل کار پرېښی د علماو کار دقه دی چې د خپل استاد نه یې څه زده کړل امت ته یې ورسوي او بیا د حکمت مطابق
په طریقه هغه دین امت ته ورسوئ. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة، ښکلې نصیحت، موعظه حسنه، خشته چې د خلقو د دین نه نفرت پیدا نشي او د اخلاقو لاندې د خلق دین ته راوبلي. په مینه د خلق کېنوه، دې سره محبت وکړه. موعظه حسنه څه ته وایي؟ هغه وعظ چې موږ ته قرآن ښوولی دی، هغه وعظ او نصیحت چې موږ ته حضور پاک ښوولی دی، هغه خشته وعظ، هغه خشته نصیحت چې د اخلاقو په دایره کې په خشته لهجه باندې موږ ته ښکلي پیغمبر ښودلی دی او د حکمت مطابق چې څوک پوهېږي په کومه ژبه په هغه ژبه یې پوهېږي، حکمت مطابق چې عوامو الناس دي هغوی ته د عوامو خبرې وکړه او چې خواص دي علما دي هغوی ته د علماو په ژبه خبرې وکړه. په دې طریقه خلک دین ته راوبله. د ملا صاحب دقه کار دی. او بیا څه دویم کار یې څه دی؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چې کوم قرآن درته نازل دی هغه قرآن خلکو ته ورسوه. نو پیغمبر مبارک خپل ډیوټي پوره کړه او صحابهو ته د الله قرآن ورسو. اوس د هغه نه پس صحابهو تابعینو خپلې ډیوټۍ پوره کړي دي او زموږ علماو او الحمدلله د دې دور عالمانو هم امت ته هغه قرآن ورسو. اوس د عالم بله ډیوټي دا ده چې دی به دا قرآن رسوي دی مخلوق ته. دا د خدای فضل دی. تاسو ولیدل چې مولانا فواد علي صاحب دلته مدرسه جوړه کړې ده، ګڼ شمېر ملګري ځان سره ملګري کړي دي او نن 42 کورنو ته خدای پاک د ده د برکت نه د قرآن شریف رڼا ورسوله. ټول وایي الحمدلله. او د مارونو د قرآن خدمت ډېر قیمتي دی. اصل کامیابی په قرآن شریف کې ده. قرآن ته چې انسان توجه ورکړي د ده نه شخصیت جوړېږي. په قرآن چې انسان عمل وکړي د ده نه انسان جوړېږي. چې قرآن سره نسبت نه که هر څومره لوی سړی هم د دې به حیوان وي، ده کې به حیوانیت وي. او چې قرآن سره نسبت پیدا کړ د ده نه شخصیت جوړېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله امیر المؤمنین و، د هغه خو یو ډېره لویه روب او ډېره لویه دبدبه وه. دومره روب او دبدبه به وه چې د دنیا کافرو چې به نوم واورېده نو رپېدل وه. یو شان او بهادر انسانو. د هغه په وخت کې 2 لکه مربع میل علاقه دا د اسلام لاندې راغلی و، اسلامي حکومت 22 لاک مربع میل. دا ډېر شی دی. اسلام په ټول فارس مسلمان شو، روم فتح که، یمن او د مصر علاقې فتح شوې. یو ځل روانو د مکې مکرمې نه بار د مینا او د عرفات په دې حدودو کې وزیران ورسره دي، لوی لښکر ورسره دی. یو ځای کې ودرېد، لښکر ټول ودرېد، وزیران ټول ودرېدل. یو غونډی و په هغې باندې ودرېده او داسې د ګریوان ته واچو دقسې وی عمره یاد کا، عمره دې ځای کې به ته اوښان څرول، دلته به تا چیلی و ګړی اوښان څرول. او عمره خپې بلې خپې به ګرځېدې، خپې باندې به د څپلی نه وې او یا به د خپو پورې سرمن تړلې وه چې خپې مې هغه خوږ نه کړي. عمره جامې به دې نه وې، شلېدلې جامې به دې وې. عمره د ډوډۍ درک به نه لګېد، اوږې به ګرځېدې. عمره دلته به نار ګرځېدې او د نور ګرمې اوبه به دې څکلې. عمره چې ماسخوتن به مې اوښان او څاروي کور ته بوتلل، ځان ته وی یاد که خپل ځان ته وی،
نو ستا پلار خطاب عمر پلار به درته وی چې عمر تا نه به څه جوړېږي تا له د څاروو د څرولو چل نه راځي خلک څاروي نار بوځي ماړې راولي او ته څاروي نهر بوځې او نارې راولي اوږې بوځې اوږې راولي عمره تا له د څاروو د څرولو چل نه درځي ته څاروي اوښان نشې څرولی ته ګړې چیلی بیزې نشې څرولی ای عمره تا نه به څه جوړېږي عمره تا ته به پلار پیغور کو دلته به دې اوښان او ګړې چیلی څرولی عمره اوس تا ته خلک سلوټونه کوي او خلک د نوم په عزت علي عمره دا ستا کمال نه دی دا د الله د رسول او د قرآن برکت دی دا لوی مقام چې تا ته حاصل شو دا د پیغمبر مبارک برکت دی دا هغه د سنتو برکت دی او د الله د قرآن برکت دی چې څه ته دین اسلام وایي دا د هغې برکت دی هغې دې ځای ته ورسولې چې نن درته عمر فاروق ویلې کېږي هغې دې ځای ته ورسولې چې نن درته امیر المؤمنین ویلې کېږي